اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کبیر قدر سامعین و ناظرین، فقهي مسایل دی هغه غواړم تاسو خدمت کې عرض کوم. خو هغه فقهي مسایل چې هغه تاسو کوم کمنټس کې لیکلي دي، ما کمنټس غواړم ځوابونه تاسو ته درکوم. چې کوم ایمو پیج باندې او وایس اف لیکمن خیل پیج باندې کوم کمنټس اکل کې تاسو کوم سوالونه کړي دي هغه غواړم هغه ځوابونه تاسو ته درکوم. یو سوال دا کړی چې روژې حالات کې زه پیج کې کوم سپری دغه کوای شم که نه شم کوای او کوای شي چې پرونه کې سره روزانه بدلېږي. البته کوم خولې والا سپری دی هغه دوه قسمه دی. یو واري هغه مثلا صرف ګیس غونته ښیي یو څه ښیي چې هغه پیپړو ته ځي هغه سره روژه نه بدلېږي. یو واري هغه کې مواد دی خوراکي مواد یې ښیي څه ښیي اوبو شکل کې چې هغه خوراک کوم راک دی نلی ښیي مغه ته ځي هغه سره بیا روژه بدلېږي نه کېږي. او روژې حالات کې ویکسین ولګوله بالکل لګوای شي، معنی نشته د هغوی سیستني په نږدې ستنه لګوای شي، ډریپ لګوای شي. خوراک چې کوک والا کوم ډریپ دی ستنه دی هغه کوای شي، معنی نشته دی. یو سوال دا کړی چې زه یې کپنۍ کې یم هغه ځای کې زه کار کوم، هغه د ځای نه د زه بیا بل ځای ته څوم چې هغه 22 کیلومتر نه زیاته فاصله دی. ایما روژې څه حکم دی؟ که چیرې ته هغه ځای ته تاک ډیلی بیس باندې دی یو میاشتې کې 10 دن دی نو ته کثیر سفر ای تو روژه صحیح ده. که چیرې 10 دن نه میاشتې کې کم دی یو هفته کې 2 ورځې نه کم دی او ته هغه ځای ته څې که چیرې البته دا دی چې ځینې وخت کې ظهر نه بعد وتلی بیا خو روژه صحیح دی. که چیرې صبیل وتلی 2 بجې واپس رسېد 3 بجې ته روژه بیا صحیح نه دی. دا یو سوال اوس تاسو کړی دی کې دین علاوه کډنی مریض دی هغې روژې څه حکم دی؟ هغه څه هغه ورځې کې 5 یا 6 ګورې څه دی ډایلیسس کوي. که چیرې هغه څه دی برداشت نه بهر دی او بو چې کله څه موتې تندې بیمارۍ والا چې کوم دی آتش نه ورته وایي چې هغه به هغه تندې بیماري چې هغه واس کې نه وي هغه اوبو نه بغیر ګزاره نشي کوی. هغه دوه حالاتو نه خالي نه دی. یو خو بیخي چې دی مثلا برداشت نه بهر دی نو که چیرې هغه برداشت نه بیخي بهر وي نو دې څه دی نه روژه شته دی نه کوم کوړوای چې مو ته مو دغه نشته دی. یو وارې داسې دی چې روژه و تکلیفو ته رسوي مشقاتو ته رسوي. که چیرې روژه ورته مشقات رسوي نو بیا روژه یې نشته، خو البته کوړوای چې کوم مودو ته یې سړي 22 کیلو وړه یا غنم هغه به بیا ورکوي. بل سوال کمنټس کې دا شوی چې آیا زه غسل جنوبات په وارې سره کوای شم که نه شم کوی؟ بالکل په وارې سره هم غسل جنوبات کوم یو غسل وي هغه کېږي. اول سر و گردن دی په وارې کې، بیا دایې طرف دی بیا بایې طرف دی. البته جواد تبریزي رحمت الله علیه مجتهد یو احتیاط دا وکړی ورکړی و چې که چیرې په وارې ته تاسو غسل کوئ کله سر و گردن څه ومینځئ بیا لږ په وارې نه بهر ته شي نو بیا ښای طرف هغه کې ومینځئ بیا راوځي چپای طرف. دا هغه بل بعد احتیاط بنیاد باندې ویلي دي. دین علاوه یو بل سوال کړی چې مو اهل سنت وړونو اذان سره افطار روژه ماتې کوای شو که نه شو کوای؟ هغه کې حکم دغه دی چې مو نه شو کوی. واجه دغه دی چې چونکې ایمو په نږدې اهل سنت وړونو سره اختلاف فقهي مسلک هغه دا دی چې هغوی په نږدې کله چې میره سرګه ډوب شي بس ماښام شروع شولو. ایمو په نږدې چې کله میره سرګه ډوب شي مشرق طرف نه یو سروالی جوړېږي. هغه سروالی چې تو سار نه واوښتو دې ته ماښام نه ورسېد تقریبا 10-15 منټ فاصله رسي. دې وجې نه بنابر احتیاط واجب ظاهرا سیستني هغه یی چې هغه تاسو نه شو کوای پکار دی صبر وکوئ. آیا اذان وخت کې زه لمونځ کولی شم که نه شم کوی؟ که څه اذان معیار مه ګرځوه، خپل کوم ټایم دی هغه معیار وګرځوئ. مغرب خپل ټایم دی، عصب خپل ټایم دی، ظهرین لمونځ خپل ټایم دی. که تا ته یقین دی چې ظهر ټایم شوی دی ته خپل لمونځ کولی شي. تا ته یقین دی چې سبیل لمونځ ټایم دی ته خپل لمونځ کولی شي. دین علاوه سونې والا ګوتې مو چولې دي او دې سره روژه بدلېږي که نه بدلېږي؟ نه دې سره روژه نه بدلېږي. البته سونې والا ګوتې سره که تو لمونځ وکړئ تو لمونځ بیا باطل دی. او اندس یا سونې ګوتې چوله سړي دپاره حرامه دی، ښځې دپاره سونې ګوتې نه لمانځه کې پار کوي نه لمانځه نه بغیر هغه دپاره جایزه دی. بله دغه دی چې مو بهر ملک کې اوسو هلته څه دی خلک د شعبان روژې ساتي او رمضان کې د څه د عید منو کوي. دې څه حکم دی؟ نه یم خبر دا سوال د کوم بیس باندې کړی دی، خو کیدای شي دغه وي چې مثلا مو میاشتې حوالې سره چې رمضان کله کېږي او شعبان کله ختم کېږي. که څه معیار مو دپاره میاشته دی چې میاشته ولیدلی شي دا میاشته معیار دی، نه چې مثلا ورځو تعداد انسان وګڼي چې هغه سره انسان وایي چې بس دا روژه وشوله یا روژه نه وشوله. بل شی دا دی چې روژې حالات کې خوشبو لګوله نه هېڅ پروا نه کوي. سینټو لګوله، عطر لګوله،
سپری چولی هیڅ پرونه کې جایزه دی معنی نشته دی کوم شی څه مکروه دی هغه بوټو بینول دی ګلانو بینول دی په باره کې دی بل سوال دا دی چې روژې کې څه مسواک برش کاش بالکل کاش حتی یو اندازه کوم پیست دی هغه یا ورباندې لګوای شي خو شرط دا چې هغه پیست یا ملام دی هغه سره تیر نشي بهر تال کې او بل سوال دی چې روژې حالات کې مو ته شیطان دوکا کوي دي څه حکم دی دا دوه حالتونه خالی نه یو ورځې حالات کې تو شیطان دوکا کړل که ورځې حالات کې وي تو روژه بالکل ټیک ټاک دی روژه نه بتیږي که چیرې پر شمینه مخکې وي په کار دی چې ته غسل وکړي که غسل ټیم نشته دی په کار دی تیمم وکړي ویلې چې جنوبات حالات کې تو ته انټری یعنی روژې ته داخلوله جایزه نه دی په کار دی چې جنوبات حالات کې نه وي ته بل سوال دا دی چې اخذ چات باندې لمونځ کوای شي که نه شي کولی نه شي که چات نه سه نه بهر هر چې خو صرف شرط دی چې کوم شرایط دی حجاب دی ویښتو پټول دی لاسونو پورې کوم هغه دی حجاب هغه دی هغه په کار دی مد نظر وساتي بل سوال دا کړی دی چې مو ته یو ګرم اوبه مثلا هغه ته مو لوس نه رسېږي چې زه ځان ته اوبه ګرمې کوم ګیس نشته بل څه مسله دی دا صورت کې زه سبې المنزل لپاره تیمم کوای شم که نه شم کوی یعنی ساړو اوبو سره دا مثلا هغه نشي کوی غسل اول خو دا دی چې اوبه ګرمې کړي که چیرې بالکل امکان نه وي بیا په کار دی چې المنزل ته ټایم دوره کم پاتې وي چې قضا کېږي هغه کم ټایم کې د تیمم وکړي مخ تیمم سره دا بیا المونځ کوای شي آیا آیت الکرسی نه بغیر از نماز وحشت الوسته شم که نه شونسته نماز وحشت که چیرې تو نه وي زده په کار دی ویلی کې که نه وي څنګه د سړی وي هغه ته وایي ته سره یا یا ریکارډ یا ریکارډ ځان ته ولګوه دي سره یا په کار دی دې ترکیب سره وي اما که نه وي بعنوان رجا یعنی ثواب په نیت د ته بیا همداسې دوه رکعته سبیل غونته دوه رکعته وکړي هغه څه دی مړي دپاره هدیه کې څه پرونه کوي معنی یې نشته دی څه هغې نشته دی دین علاوه یو سوال یې دا کړی دی څه د نرس میډیکل سټاف دی هغه کې څه دی نه محرم وي هغه سره یې مؤثر رسوخ څنګه وي په کار بالکل هغه سپرونه کې کوئی ایجوکیشن هم معنی نشته دی نرس سټاف دی خو شرط دا دی چې ښځې ته په کار دی چې هغه خپل اسلامي کوم حجاب دی هغه رعایت وکړي او نه محرمو سره لاس میلولي نه ځان وساتي او هغو سره گپ شپ څه دی او غیر ضروري خبرې دي نه مثلا ځان محفوظ وساتي نوره مل کر کار کوله څه دی معنی نشته دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین